موږ سره د مختلف پارټیونو والا سیاسي ورکران موجود دي دوی نه مو پوښتنې کوو آیا دوی مطالبات د څومره حده پورې جایز دي او څومره حده پورې په غور د حکومت چې دوی سره دغه حق دغه مطالبات ومني. بسم الله الرحمن الرحیم. د مننه سره کوم د مشکریات ته دلته خارغون د دوی مطالبات بالکل حق دي، جایز دي، د عین پاکستان د حدود پاکستان په هر لیول سره جایز دي. داسې مطالبې نه دي کړي چې هغه نه جایز دي، بلکې د عین مطابق او اوس خو د ایجنسیونو افشار ختم شو، ضلعي د نور ضلعي شاید هماغه مطالبې دوی کړي بالکل جایز مطالبې دي. موږ ملګرتام کوو او ورسره شانه بشنه ولاړ پر امن راوتلي د هغه ډوګر نه روانو چې څومره چیک پوسټ په دغه چیک پوسټ کې کراس کړلو نه دوی نه چاته زیاړې کړي دي نه په چا پترو کړی په دغه 30 سامي کې دوی ویلي دوی امر کوم مظاهره والا دوی ته ویلي رپورټ جوړ کړل د مو پرونو مزامات کړي نه بیا مزامات کوو دا خلک پر امن دي او دوی ته مو پرونو اپیل کړي دي نن بیا اپیل کوو چې مو په سرکاري عملو کوته دغه ته نقصان نه رسو چې کوم حاکم د احتجاج در پر امن احتجاج هغه لپاره به هر حکمت عملی مرتب کوو او مو نقصان نه عملو ته رسو نه سرکار ته رسو او نه خصادار لی پروست رسو. کومې مطالبې دي دا جایز مطالبې دي او دا چې کوم هوایي فایرنګ شهر د دې مو مزامات کوو مخکې مو اعلی حکام ته راځي کوو د جای ولا د دې باندې په اکشن وغوړای شي د خلاف کاروایی وشي. خوال کوم نجات تاسو صدای کول نیل ډیر شکر ادا کوم زرو د خبر غریب اوس په ورته اوس تاسو خلک ته مخکې وړاندې کوو مو مطالبات ډیر زیات دي خو زه به تاسو شارټ کټ تاسو واخایم چې هر فاټه کې چلیږي ان سی پی ګوډي ولا نون کسټم فټ ګوډي آی دا ګوډي په کوم ځای راغلي دي د کورمي تر سری دا خو څه جزونه کې ندی راغلي چې دا تاسو نه هغه بدسلوکی کوي کوم یوریا سره د هغه فصل لپاره هغه نشته دی نه ور کوي اخر د جنورو تبا چې کوي کنه انسان خلاص تام کړل مو ته تبا کړل خو دا کوشش شته چې دا کوم مطلبي دي د حل شي مو د ټولو مطلبي دي ان شاء الله کومه نور روان دي مو تر هغه پورې پر امن احتجاج شور فساد گذار بنوي سیده بو ان شاء الله نن شپه مدال ته کړي سبب سادي ته ګوزي دینه به مخکې ان شاء الله بشار ته نه وشه وزیر اعظم عمران خان پر ځان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو میډیا ټیم ټول شکریا کوم. جی اول خبره خدا دې صدیق کومې مطالبې دي دا بالکل قانوني مطالبې دي ځکه چې دا پارټه سوا د مخکې یو ایجنسی وی د بل قانون او اف سی آر څکله دا په صوبې کې زم شوالو نو دی باندې ټیکس ختم شوالو 5 سال د پاره ټیکس نه مستثنا شوالو او ګوډ په باره کې دا خبره شوې ده چې دا کوم ګوډي وی نان کسٹم پیډ ګوډي وی دا به د کوارټ ډیویژن پرې دا به ګرځي او خو مطالبه دا چې ټول صبح خیبر پختونخوا کې دا آزاد وي بیا دي کې افسوس خبره دا ده چې دا کوم ګوډي دا ویني ولې دي دا ګوډي په صادقیا آزاد ګرځي او په سنټرل کورم په چمکانی کوم او شیرجی کوم کې دا آزاد ګرځي هغه نه راو په اپر کورم په پرچمار او په تری منګال په دغه علاقو کې آزاد ګرځي نو دا ډیره د افسوس مقام دي چې یو وړي کې غوډي کې علاقې کې ډیر کم ځای علاقې دي چې کې کوم پروتي څنګه هم سوزای په دې باندې پابندي لګولې ده دا د ظلم انتها دی او انتهایی ظلم دی دا کوم وچ په څنګهوالو باندې موږ دې سخت مزامات کو او انتهایی د جمهوریت اسلامي طرف نه ور سره کلاک ویلوړي مداتړیا کو.